السلام علیکم کتونکو، زه ډاکټر رحیم الله خان یم، کلینیکل فارماسیسټ. د یو اهم ټاپک او د یو نوي موضوع سره یو وارې بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. کوم نوو ملګرو چې زما د چینل فارمیسي پریکټس نوي سبسکرایب کړئ، لازم د سبسکرایب بټن کلیک کړئ او خپل نور مینوالو سره یې هم شیر کړئ چې د اهم معلومات تاسو ټولو ته ورسي. د نور کله په شان نن هم ما تاسو ته یو اهم موضوع باندې بحث کوم. د یخنیانو په موسم کې کله چې سینه خرابېدل او زکام ډېر زیات وي، د دې وجې نه هغه ماشومان چې د هغوی عمرونه یا خو هغوی د مور پیس کې یا د هغوی عمرونه د 4-5 کالو پورې وي، داسې ماشومانو کې چې کله هم د زکام په وجه باندې، د وایرل کوډ ان فلو په وجه باندې نیزل کنجشن یا د پوزه بند شي، نو داسې ماشومانو ته بیا د خوب په ټیم کې، د خوراک په ټیم کې، خاص طور پر هغه ماشومان چې هغه د مور پیس کې، هغوی ته بیا د پیو پسکو په ټیم کې او دوی ته بیا ډېر زیات تکلیف وي، او هسې هم د پوزې د بې ارامۍ په وجه باندې، د بندېدو په وجه باندې چې کله دوی ساه نشي اخیستی، نو بیا هم ټوله ورځ او شپه دوی بې ارامه وي. نو زه نن تاسو سره د دې باره کې یو اهم معلومات شیر کوم چې څنګه تاسو کولی شئ په خپلو کورونو کې د دغې ماشومانو دغه تکلیف ختمولی شئ. د دې مقصد دپاره د دې نیزل کنجشن او د پوزې بندېدو ختمېدو دپاره په بازار کې د فارمیسۍ نه یا د میډیکل سټور نه تاسو د سلاین ډراپ یعنی 0.9% یعنی نورمال سلاین ډراپس یا سپری کوي، نو سپری ډېر بهتر دی، هغه اخیستی شئ. 0.9% نیزل سلاین سپری تاسو اخیستی شئ. دغه سپری تاسو په ورځ کې 3-4 پیرې د ماشوم په پوزه کې کولی شئ. د دغې سلاین سپری د استعمال نه د ماشوم په پوزه کې چې دننه کوم میوکس دی یا ریشه ده، هغه نری شي او هغه په اسانه سره بهر ته راوځي. یاد ساتئ، د ماشوم د پوزې د دننه سوراخونه، دا نتنې دا ډېر وړي وي، د دې وجې نه په معمولي ریشه باندې دا بندیږي، بلاک کیږي او بیا دوی ته په ساه اخیستو کې ډېر زیات تکلیف وي. نو کله چې دا ماشومان پی خوري، نو بیا د پی خوراک په وجه باندې دوی بیا چې کله خوله بند شي، نو بیا ساه خو اخیستی نه شي، نو بیا دوی جاړي، نو موریانې هم بیا په تکلیف کې وي او په ټینشن کې وي. د دې وجې نه کوشش کوئ چې تاسو کله د نیزل سلاین سپری کوئ، نو دا د ماشومانو ته د پیو ورکېدو نه مخکې کوئ یا د دوی د خوب د ټیم نه یعنی د ویده کېدو نه مخکې کوئ. د دې نه علاوه د دې دپاره د نیزل اسپایریټر په نوم یا د سکشن بال په نوم یو وړوکی شان بال میلاویږي، د هغې سره یو ټیوب وي. دغه ټیوب تاسو چې کله نیزل سلاین سپری وکئ، نو د هغې نه فورا بعد د ماشوم د پوزې په دې اولنۍ حصه کې دا اږدی او د دې په ذریعه باندې چې دا تاسو کله کمپریس کوئ او بیا یې وردننه کوئ، نو دا د خپل پریشر په ذریعه د ماشوم د پوزې نه دغه ریشه بهر ته راوباسي. نو داسې په دغه نیزل اسپایریټر په ذریعه یا د دې سکشن بال په ذریعه تاسو د ماشوم د پوزې نه د میوکس یا ریشه بهر ته راویستی شئ، او هم په دې طریقه د پیسکو د ټیم نه مخکې او د وده کېدو نه مخکې که چېرې تاسو دا پروسیجر په ورځ کې 3-4 پیرې کوئ، نو دوی ته به ډېر زیاته آرام میلاویږي. یاد ساتئ چې دا ستاسو په ذهن کې خامخا وي چې کوشش کوئ چې د دغې سکشن بال د استعمال په دوران کې تاسو دا احتیاط وکئ چې د سکشن بال دا نیزل اسپایریټر دا ټیوب چې کوم دی، دا تاسو د ماشوم پوزې ته ډېر زیات دننه نه کوئ، ځکه که فرض کړه ماشوم د پوزې دننه چې کوم ټیشوز دي هغه ډېر زیات نازک دي، نو دې په وجه باندې هغه بیا زخمي شي، د هغې د وجې نه د ماشوم د پوزې کې بیا دننه سویلینګ کیږي. نو کوشش کوئ چې دا د پوزې په دې بهرنۍ حصه کې هم صرف چې معمولي د هغې ټپ د ماشوم په پوزې کې په دې فرنټ حصه کې وي، زیات ته دننه تلو کوشش مه کوئ. امید ساتم دا ننني معلومات به تاسو خوښ شوي وي، خپلو ټولو ملګرو سره هم شیر کړئ. چینل فارمیسي پریکټس سبسکرایب کړئ. انشاءالله د نوي ویډیو سره به یو وارې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. د هغه وخته پورې په لویه لاس سپارم. الله